اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کتونکو ته اوریدونکو ته سلام یم، السلام علیکم. نن چې زموږ کورمې کې کومه واقعه شوې ده، یو خلک چې کوم په احتجاج راوتلي دي، دا غلطي زه د خلکو نه بلم او نه دا غلطي زه د خپلو مشرانو منم چې دا مشرانو غلطي کړې دي یا موږ ځوانانو غلطي کړې دي. علاقې کې کومه هم څه واقعه رسي، هغه پسې وروسته یو تاریخ وي، هغه پسې وروسته یو مسالې وي، هغه پسې وروسته یو کیسه وي. هغه نه خپله دا کیسه دغه ځای ته رسي احتجاج ته چې کله خبره جوړېږي، کله چې د علاقې افسر د دې شیانو نه یې خبر، کله د علاقې افسر چې دې باندې په ټیم باندې اکشن نه خلي، کله چې د علاقې افسر دغو مسالو ته مسالې نه نیایي، خلک به احتجاج کوي، خلک بیا د خپل حق غوښتنې ته راوځي، خلکو بیا حق شته څخه احتجاج وکړي، خلک بیا حق لري چې هغه خپل اواز اوچت کړي. دا نه کمي دی چا دی، دا د مو ډي سي صاحب نه کمي دی، دا د مو ای سي صاحب نه کمي دی، دا د مو ای ډي سي صاحب نه کمي دی چې په وخت سره دو مسالو د سنجیدګي سره ونکسي. د سنټرل کوم خلکو ته ژوند دی، نورو پاکستان علاقو سره کمپیر کې ته پته ورسي دلته خلک لا ژوند کوي. علاقه ړانګه دی، د 2009 نه د علاقې ته د های لیول افسرانو ویزټ نشته دی، د ګورنر نشته دی، د منسټر نشته دی، د ډي سي نشته دی، د ای سي نشته دی. علاقه به څه طریقې وکړي؟ په ما نیمه علاقه ړانګه دی، لا تر نن ورځې پرې د هغو سروې نه کېږي، لا تر نن ورځې پرې د هغو کورونو د جوړونې څه پوښتنه نشته دی، او چې کومه سروې وشي د هغو کلونو په ساره بیا هغو ته فنډ نه میلوي، او چې بیا فنډ ریلیز شي بیا یې ډي سي نه ریلیز کړي، بیا کوم ای ډي سي چې ایډیشنل ډیپټي کمیشنر بیا هغه نه ریلیز کړي. موږ RRU ډپارټمنټ کې میټ شوی 352 میلیون روپۍ ډي سي ته اکاونټ ته ټرانسفر شوي دي، 352 میلیون روپۍ ریلیز شوي دي، او بله دې کورمې کې 5 کروڑ روپۍ ریلیز کړي. ولې دا کورونو سروې څه شي دپاره د خرید دپاره شوي دي؟ سره خلکو سره کورونه جوړ کړي، خلکو ته خپل بچي ته چار جوړ کړي. علاقې کې د ژوند تېرونې څه سوالات ښه نشته دی. علاقې ته مو پېټرول نه شي وړی، یا یې دپاره ټکټرو دپاره ډیزل نه شي وړی، سره نه شي وړی، دوایي نه شي وړی، علاقې ته مو سره نه شي وړی. علاقې نه د انداسه څخه خلک یم خلک روزګار اوسه لري، او د یوې د انداسې موټي دپاره که زموږ د خلکو لاسونه وکسي پوندې ونه جوړې شي، د هغو په لاسونو باندې به خامخا به یې شمبېرې ختلي، هغه زموږ په چیک پوسټونو باندې بند، په سادۍ کې کلاو، په پېښور کې کلاو، په لاهور کې کلاو، خو د زموږ په چیک پوسټ باندې بند. دا ګوړې خو په ټولې دنیا کې چلېږي، کورمې نه علاوه په نورو ایجنسیونو کې چلېږي، دلته بند. چې کله دغه مسالې راټولې کړي او خلک تانګ کې خلک به احتجاج خامخا کوي. زه په خپله وریا یم د خپلو خلکو نه، او زړه مو غواړي چې زه هلته ځان نظر ورسوم پر امن طریقې دپاره د خلکو سره په یوه ځای نستي دپاره. خپل خلک یو، حکومت یا عوام دا د یو جسم او د روح مثال لري. که حکومت مو باندې ظلم کوي دا په دید باندې دی، او موږ که حکومت سره ظلم کوو دا د موږ خپل ځان سره کوو، زموږ مسالو ته سنجیدګي سره خلو. او موږ ډي سي صاحب ته بیا هم یایو چې کوم 352 میلیون روپۍ د هغه هم ځان نظر ریلیز کړه، داسې نه چې د یو احتجاج ختم نه شي بل شروع شوی، او دا هم درته یو چې د علاقې ځان نظر سروې شروع کړه چې بس دا سروې هم ختم شي د کورونو والا خلکو، داسې نه چې بیا د خلک بیا احتجاج ته مجبوروي. او خدای ته وکسو د خپلو افسرانو ته یو چې هره یوه مسله که چېرې ته سنجیدګي څخه خلو نه د دې هېڅ ګنجایش نه پاتې کېږي چې موږ احتجاج وکړو. چې څو پرې مو احتجاج نه یې کړی، چې څو پرې احتجاج ته مو کال نه یې ورکړی، چې څو پرې خپل خلک مو راپڅولي نه یي، تاسو هم پرې خپلو کورسیانو کې حرکات نه کوو. ما مو مجبوروه، دا خلک غریب دی، دا خلک تانګ دی، او د پوسه داسې څومره دباو ساتي
نو دا به بیا دغه انجام ته راوځي. دا نن سادې ته راغلي ستین ته دا خلک په افشا ورته هم راتللی شي، حق لري، راغلي هم دي، دا خلک اسلام آباد ته هم تللی شي. نو موږ د خپلې علاقې اول مشرانو ته ځوانانو ته ډېر مبارکباد ورکوم. کوم خلک چې خپل حق دپاره د زړه سره د دلیري سره د جرات سره راوځي، هغه خلک په ژوند ښه تېروي، هغه خلک په خپل مستقبل ښه جوړوي. او کوم خلک چې خو بېولي وي او کوم خلک چې غافل وي او کوم خلک چې خپل حق نشي غوښتلی، هغه غلام وي، هغه ذلیل وي، هغه ناکام وي. ډېره ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.